الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والصلاة والسلام على من أرسله إلى العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه گرانو معززو قدرمنو اللہ جل شانہ پمونږ او تاسو باندې لوی فضل او کرم او د الله تبارک وتعالى لوی احسان دی چې مونږ ته داسې یو موقع مهیا کړه دا یو خوش نصیبی دا یې را نصیب کړه چې مونږ نن په دې پرفتن دور کې د الله جل شانه په کور کې را جمع یو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د تشهیر او د سیرت د بیانولو د پاره زمنګ او تاسو دا مجلس دی الله جل شانه پمنګ لوی احسان وکړه چې مونږ ته دا موقع را نصیب کړه الله جل شانه مونږ په خپلو بندگانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت اوریدلو د سیرت بیانولو د پاره منتخب کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کل کائنات کې لوی شخصیت ته او بیا په دې علاقه باندې دا د الله جل شانه رحم او فضل و کرم دے چې الله جل شانه دی علاقه کې داسې یو شخصیت پیدا کړی دی داسې یو ولی پیدا کړی دی چې د هغوی په واسطه باندې او د هغوی په وسادت باندې الله جل شانه دا مجالس دا محفلونه دا کال په کال برابریږي دا د پیری طریقت رهبری شریعت زبدت الاتقیاء ولی کامل حاجی ولی محمد صاحب دامت برکاتهم العالیہ دا د هغوی برکت دی چې نن منګ او تاسو را جمع یو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت خوانی او دارنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت نه به مونږ خبر شو مونږ به واورو
نو دا د الله جل شانه لوی فضل و کرم دی چې موږ او تاسو د دې جلسې دپاره منتخب شو